د قیامت میدان کې یو سړی به روان چې روان دی د جهنم اعلان پیو شو د نبی علیہ السلام د امت سړی د دوزخ اعلان پیو جهنم ته بول چې روان شوی آدم علیہ السلام به د عرش د سوري لاندې ولاړی او د کجوري د پاڼې په شان شنې جامې به چولي هغه به پیغمبر علیہ السلام ته آواز وکړي نبی علیہ السلام ته د قیامت پر ورځ باندې په احمد آواز کېږي یا احمد پیغمبر علیہ السلام ورشي سوی وی ستا یو امتي روان کړی جهنم که څه ښېګړه ورسره کولی شي پیغمبر علیہ السلام چې تپوس وکړي فرشتو دا څوک دی پیدا جي فلانکې د فلانکي زوی د فلانکي کلي یاره لږ یې راوګرځوئ دا د خو یو نیکي ما سره ده حالانکې د هغه ګناه او بدۍ تللي دي ګناهونه یې درانه دي او نیکۍ یې سپکې دي او ګناه ډېره درانه ده جهنم ته روان وی راوی ګرځوئ فرشتې به یې نه راګرځوي نبی علیہ السلام به بیا ول آواز ورکړي چې فرشتو راوګرځوئ دا سړی د یو نیکي ما سره پرته ده فرشتې به بیا نه راګرځوي بیا به پسې پیغمبر علیہ السلام ور روان شي فرشتو ته به وایي چې دا سړی راوګرځوئ چې د خدای ته ووایم چې د حساب کتاب سره دوباره کړي یو نیکي ما سره فرشتې به ورته ویل ستا قرآن کې نه دي راغلی چې علیها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون جهنم باندې کومې فرشتې مقرر دي هغه ډېرې سخت دله دي او چې څه د خدای را طرف نه حکم کېږي هغه مني په چاړه نه نرمېږي او چې څه ورته الله وایي هغه کوي نو موږ ته خدای چې څه ویل دي موږ هغه کوو موږ نه راګرځو نو پیغمبر علیہ السلام بیا الله ته دا وکړي چې خدای پاکه دا بنده دې فرشتو ته ووایه چې راویګروي یو نیکي ما سره ده راوبېګروي چې کله یې راواپس کړي نبی علیہ السلام به هغه سړي ته وایي چې ستا یو رکوټې غوندې نیکي ده ما سره د دې خپل لستوڼي نه به پیغمبر علیہ السلام یو دوه ګوتې کاغذ راوخلاص وایي دا وړه نیکي دې پاک ده هله چې بیا د سړي حساب کتاب شي دی به وایي چې دا رکوټې نیکي دا څه شی دی زما خو دومره ګناهونه دي چې هغه ځمکه باندې تله پرته ده دا پوټې نیکي څه شی دی خو پیغمبر علیہ السلام به پیژني هم نه دا سړی چې دا څوک دی نبی علیہ السلام به ورته وایي ګوره داسې وکړه وړه نیکي ده ته دوباره حساب کتاب وکړه خدای نه سوال ته وکړه چې خدای دې بچ کړي دې غریب به هم لږ تمه کې شي الله ته به وایي چې خدایه د دې بنده یو وړه نیکي ما سره ده الله دا وله دوباره وکړه چې تله بیا ګناهونه او نیکۍ په تله کې واچي هغه وړه نیکي به راوالي دوه ګوتې کاغذ اب وله په نیکو کې واچي نیکۍ به درنې شي او ګناه به سپکه شي مخکې پې د جهنم اواز شوی اوس به پې اواز وشي سړی جنت ته روان کړي دی به رامنډی کړي او د پیغمبر علیہ السلام پر خپو به پرېوځي لاسونه به خپلوي چې ته څوک یې ما ونه پېژنې نه ما سره دې ښېګړه وه او دا ورکوټې پرچه څه شوې چې پکې دې ور وغورځوله نبي اسلام ورته ستا پیغمبر یم چې تا په ما نالیدلي ایمان راوړی او دا رکوټې کاغذ هغه درود شریف و چې تا په ما وې ما دله ډېر ورځې له جمع ساتلي د درود شریف دا برکت کې اوس هم د ربیع الاول میاشت باره وفات میاشت او صاحب څوک پکې چراغانون څوک سو څوک خیراتونه په خپل ځای ښه دي خو لږ په پیغمبر علیہ السلام درود له زور ورکړي ووایه ټول یو ځل درود شریف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین درود شریف کې ډېر برکت د دلیل الخیرات د صاحب چې چا درود شریف کتاب لیکلی دی وایي په لاره روانو وایي تږی شوم وایي یو کوي دی هغه کوي له ورغلی وایي چې مې وکتل په کوي بورقه نشته او اوبه یې ډېرې لاندې دي ویخلتلي دي نه بورقه شته نه خوا کې کورونه شته چې چا نه بورقه وغواړم نه پکې پوډی شته چې د کوز شم او صوبه راوباسم یو ماشومه جینۍ دی ما ته چې کاکا ولې ما ورته چې یاره تږی یم ډېر زیات او په دې کوي باندې بورقه نشته او ډېر تږی یم اوبه نشته خوا کې وایي هغه ماشومه جینۍ راغله وایي ما ته چې دا خو اسانه خبره که اوبه دغه راوباسم یو څه ټکي چوف کړل په کوي باندې وایي د کوي اوبه سر له راغلي وایي ما ته اسکه بابا اوبه وایي په لپه مې ته اوبه راواخېستې او مې څښلې وایي چې موړ شوې بچې او وایي بیا یو ټکي چوف کړ اوبه بیا ویخله لاړه وایي هغه ماشومه مې کلکه راونیوله چې دا پیری ده او که د انسان ماشوم مې ته څوک ته د پیری یې وایي چې نه ده خو انسان یم مې چې دا څه چل دی وکړه چې چوپ دې وکړه اوبه سر له راغلو چې بیا چوپ وکړه اوبه ویخله لاړه دا چل به راته ښه پرېږدم دی نه اوس رکوټې نابالغه ماشومه وایي ما ته چې دا خو یو شی مې زده کړی دی چې زه څه کار کول غواړم هغه ټکې ویم هر څه مې کېږي اوبه نی ووایم اوبه خدای را پیدا
او به ویخ کې چوف ناره کوم به خدای سر لراوي او بخکته بوتل غواړم چوف ناره کوم سره وې مې چې شاوله ټکه ماته وې ماته چې دا خدای په پیغمبر هم درود شریف وې یو درود په نبی علیہ السلام وې دا غي دا برکت دی چې صدا خدای نه غواړم هغه تر خدای پر راکړي درود شریف معنا څه ده په پیغمبر علیہ السلام د رحمت سوال اللهم صل علی محمد اے خدایا په پیغمبر علیہ السلام رحمتونه نازل نو په پیغمبر علیہ السلام دومره رحمتونه دي کته د خدای نه سوال نم کنه خدای پر رحمت نازل دی او زموږ علما دا غي مثال ورکړي ویل ک بیټری او سړی راوالي او دیوال ته وایي نو دیوال ته د بیټری فائدہ نه رسیږي رڼا خو په پرې وتا او هغه فائدہ تا لار هغه رڼا واپس تا په مخ راغورځي تا لار رڼا کیږي دیوال ته فائدہ د قرانګي کته د پیغمبر علیہ السلام د پاره درود وي نو فائدہ پیغمبر علیہ السلام ته نه د فائدہ چاته شو هغه ټول تاسو نو دا میاش در بیون اول تاسو چې بار وفات وته وای کوشش کوئ چې خیرات وکړئ او ثواب نبی علیہ السلام ته وبخئ نفلونه کوئ ثواب پیغمبر علیہ السلام ته وبخئ درود شریف په نبی علیہ السلام ډیر زیات وای ځکه ډیر زیاته فائدہ او دا حقیقت ته ګر دوه جهان سردار دنیا ته نه راغلی قسم دې مونږ وګوره د جهالت او د کفر په تیار کې پراته دا د نبی علیہ السلام برکت ته چې خدای پاک مونږ ته ایمان را نصیب کړی او خدای پاک نیک عمل او مسلمانی خدای را کړی خدای دې امداد تر مرګ او تر جنت پورې نصیب وګرځوي